د 11 میاشتو د بوزې د اخرنۍ جمعه ده. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم چې خپل صحابه کرامو ته د شعبان په اخرنۍ نیټه باندې کوم خطبه ویلې و، کوم بیان کړو، کوم وعظ او نصیحت کړو، سیدنا ابن عباس رضی الله تعالی عنہ هغه تفصیل سره بیان کړی دی. سلمان فارسی رضی الله تعالی عنہ دا روایت بیان کړی دی. ان شاء الله په دغه روایت او د نبی له سلام چې کوم اخرنه د شعبان بیانو هغه باندې به ان شاء الله نن جمعه کې بحث کیږي. او دا جمعه او نن وعظ او نصیحت په رمضان مبارک د استقبال من سبب ګرځو او د رمضان د پاره به د تیاری او مشق لزان تیارو. زمنګ استاد دې معاشره کې زمنګ عادت ده پکور کې سړی او اس ساتلې، خري ساتلې، قچري ساتلې، اوخي ساتلې د سورلې د پاره دغه اسلم په خپل لدی لکې باندې د ځان نه مچان شړي په دې کې تاروزه کېو مچان کینی او تنګې نو د خپې مو اخکرم وي غوګونه مو او دنګوچی وي او په ځان باندې مشکې ناستو ته نه پریدي ځکه چې دا عادت نه نه مچانو سره قار ولا پی ورزي. ومنګو تاسو څه وکړو؟ منګو تاسو داسې وکړو چې دغه غوایا دغه اس دغه سورلې دل اول منګ سترګې وتړو او بیا دې سکیو چیرې بازار ته وباسو دو درې کسانې خوته شور وکي په یو محفل د انسانانو ورولو دغه څاروي چې د منګو ته په پښتو کې ترنده وایي چې تریږي دا د انسانانو سعادت شورورو بیا ورته مونږ بوش چوکر وړو وريجي یو شی بل شي څه باړه ورته کیدو پاغې دغه څاروي د ځان ساشنا کو بیا د سورورو د سورلې ځای ته راولو. نو اوله په خلک ماشومان د پاسه ورکې نه توتیانی ساتلی، خارونی ساتلی، نورې مرغۍ هغه په دې شاکې نه چې دا قاریږي کنه قاریږي دغه څاروي چې کوم د ورورو عادت شي بیا په د پاسه یو سړی ور وخیږي په شا باندې ورته کینی یو کس د ځان سبل کې نه بیا سي بازار ته وباسي هغه ریلګاړې او خرګاړې هغه دوټیریزه گاړه پسې وتړي بل ورځ بیا دغه غوایا دغه څاروي دغه اسو دغه خره چې هغه ځانور دی هغه کې عقل نشته خو هغه بیا خپل ډیوټي پیژني نو په بازار کې پاغي پسې وړو کې ماشوم ور پسې او په منونو به پیړولې دکاندارانو نو په وبره وړي خو هغه اس خپل لار پیژني هغه خرګاړې او اسګاړې بیا د گاړو نن ځان طرف ته کوي بیا د انسانانو نن ځان طرف ته کوي ټوپونه نه وای تریږي نه سم شي سم برابر شي لکه موږ چې څنګه د خپل حیواناتو تربیت کوو نو دغه شان ته الله تعالی زما او ستا تربیت کول غواړي چې په دې 11 میاشتو کې د انسان زمانه لري وته ده دته چې زما حکم متوجي سي د اذان په شکل کې د مانځو د روزي په شکل کې د صدقې په شکل کې د زکات په شکل کې د نورو دینی او شریعت موافق اعمالو په شکل کې دا سړی ترنده دا خبرې نه برداشت کوي د مانځه دا خبره د په دماغو بده لګي دا اوداسه دا خبره د په دماغو بده لګي د زکات دا خبره د په دماغو بده لګي نو دغه خبرو سو الله تعالی مونږ تاسو آشنا کوي نو د رسول الله ادب او طریقه دا وتیر جمعه کې ما عرض کړو چې په شعبان کې نبی له سلام د رمضان تیارې شروع کو د اوس نه به د اولنی شعبان نه رسول الله روزینی ول شروع کړ صحابه او ته به د تلقین کاو نو چې تا په شعبان کې 2 3 4 روزې نیولې نو په اولنی روزه بیا د چا په سر دل نه څوک بیا خوسته نه کوي کار نه کوي او هغه بیا ټینشن ورته نه من خلق خو اچانکې د رمضان ولنۍ روزه ونیسو نو په کور کې راسه څوک خبرې نشي کوله په بازار کې راسه څوک خبرې نشي کوله بس څوک مخې نه راځي نو ته چې د شکلې غر په شاکړې ده الګ ګوره ما څه خبرې نه کوي ښا
نن ګوره زما روژه ده نو څه چلو شو روژه ده نو بس د الله عبادت دی فرض دی نو چې دغه خبرونه مونږ ځان اړونو په دې وړاندې ورځو کې هغې له تیارې پکار دی نو الله تعالی زمونږ نه هغه سورلی جوړول غواړي چې بیا موږ د رمضان په شپو کې تهجد ته پاڅو چې زمونږ په سر ورته دړ نه راځي غوسه راله نه راځي چې بیا موږ پنځه وخته د جمع مونځ کول غواړو چې زمونږ ورته طبیعت نه خرابېږي که موږ بیا چېرته صدقه او خیرات کول غواړو نو چې موږ ته ذهني کوپته او ټینشن نه جوړېږي د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم به په شعبان کې ډېره تیاری کوله دعا به کوله اللهم بارک لنا فی رجب و شعبان اے د کائنات ربا موږ له په رجب او شعبان کې خیر او برکت وغورځوه شعبان کې راله برکت وغورځوه دا بزرګه میاشت ده با برکته میاشت ده وبلغنا الى رمضان او یالله موږ رمضان ته په خیر باندې ورسوه بل یو روایت کې راځي چې رسول الله به دعا کوله اللهم سلمنا الى رمضان یا الله د رمضان پورې بچ وساته د اپاتو بلیاتو نو د مرګونو د ټولو فیصلونه الله روغ رمټم رمضان ته ورسوه او رمضان زمنګ د پاره روغ رمټ وساته او بیا به رسول الله دا دعا وا چې یو رمضان ته ورسېدې نو دا څه کمال نه دی په رمضان خو په ټوله دنیا راځي د رمضان مبارک میاشت په ټولو انسانانو راځي خو یا الله موږ له په رمضان کې برکت او خیر وغورځوه زموږ نه د رمضان د میاشتې د عبادتونو توفیق راکړه او چې عبادتونه دې رانه ادا کړل نو الله بیا یې راله قبول کا دا د رسول الله دعا وه الله رمضان ته ورسوه بیا په رمضان کې د عبادتونو توفیق راکړه هسې نه چې په رمضان کې خوب کوو او هسې نه چې په شعبان کې خوب کوو او هسې نه چې په 12 میاشتو کې کم کارونه کول هغه په رمضان کې ونه کو نو رسول الله څه فرمایي الله موږ له د هغې عملونو توفیق هم راکړه ورانه قبول هم کا بیا کله ناکله انسان عمل وکړي خو هغه ناقابل قبولي هغه الله ته خوښ نه نو الله د رمضان اعمال را قبول که قبول دا د نبی علیہ السلام دعا وه او د نبی علیہ السلام او د صحابه کرامو طریقه دا وه چې د رمضان د راتلو نه شپږ میاشتې مخکې به د رمضان دپاره تیاری کوو رمضان له به دعاګانې کولې ژړاګانې یا الله رمضان ته مو رسوه یا الله رمضان ته مو رسوه او چې کله به رمضان تېره شوه نو د رمضان نه وروسته به شپږ میاشتې په دې کې تېرولې چې الله د رمضان عبادتونه هم قبول کا نو غونډ کال په عبادت کې راغی که نه غونډ کال په ریاضیاتو مناجاتو په ژړا کې راغی که نه موږ تې نه مخکې خبر یو نه تې وروسته خبر یو خو چې چا څه ویله اقول ما یقول الناس په قبر کې چې کله الله تعالی فرشتې راولېږي نکیر منکر او د مړي نه سوالونه وکړي چې رب د څوک دین دې څه دی پیغمبر دې څوک نو دی به وایي چې ها لا ادري ما ته هېڅ پته نشته دی زه خو نه پوهېږم او بیا څه وایي بیا دا وایي چېرې اقول ما یقول الناس خلکو به چې څه کول ما هغه کول خلکو به چې څه ویل ما به هغه خبرې کولې ما ځان نه دی خبر کړی نو انشاءالله نننۍ جمعه کې موږ دې خبره باندې بحث به کوو چې د رمضان نه مخکې موږ کم کارونه خپل کړو چې بیا په رمضان کې زموږ نه هغه د سورلۍ هغه سواري جوړه شوې چې بیا مالک په موږ څه کوي چې موږ هغې ته تیار یو یو مثال تاسو ته ما د سورلۍ د جوړې درکړو دویم مثال به زه تاسو له عام پې هم دا درکړم چې ستاسو دماغو ته خوشي او سوچ به هم پې وکړو هر سړی تاسو به خپل کور کې وګورئ زنانو بکسونه را کولاو کړل شانتي پیټۍ المارۍ ګوټونه او بد حال جوړ دی د هر چا په کور کې لکه ولې یاره د رمضان میاشت را روانه ده نو هغوی د رمضان د عبادت تیاری ذهن نه وي خو مطلب یې دا چې بیا چربانګي نه وروسته هم څه نه کېږي او د ماښامین هم څه نه کېږي او د ورځې خو موږ روژې یو بیا راله قار راځي نو بیا موږ درانه کارونه نشو کولی خټې نشو کولی چونې او رنګونه نشو صفایانې نشو کولی او اختر را روان دی
نو د زنانه اوس خو بهر حال یو سوچ دی دا یو تیاری روانه ده یا په دې روژه کې په ګرمۍ کې چې ګرمي راوسته ګرمي شروع کیږي نو موږ چې د چا پرېژونه ورانو پرېژونه بازار ته ولېږل مزدوران مولا راوستو او دا غي چې کپی وګه چې کار کوي واورو جوړي کنه جوړي یو سوچ زمنګ سشته چې ګرمي را روانه ده او دا غي لپاره یخي بشتري او یخي جامي او دا غي لپاره نه چې څومره ضرورتونه دي نو پاغي پس لګېدلی په جمع کې موږ د جمع لپاره تیارې کوو دا ولې کوو زما انقل په دې خبره باندې موږ مجبور کړی چې دا تیارې دی ونه کنو ګوره ګرمي یخ نه را بیا بل یو مثال به زه وایم چېرې دا خبره نورم زموږ ذهن ته کولی شي زموږ کور ته یو میلمه راځي څه راځي میلمه راځي د خوړې میلمانه دي د نکاح پروګرام دی واده دی هسې یو معزز میلمه زموږ کور ته راځي نو موږ څه چل کوو موږ په خپل هم ښې جامې واغوندو صفایانې وکړو او په وړو باندې او په زنانو باندې او کور او لارې او بلکې ډېر معزز حجي او عمرې والا میلمه نو دا واړه دا لارو کې هغه دغه چې کوم دی د مبارکبادۍ هغه ستارې او څیزونه او یو ښکلا جوړی او یو بد حل جوړی ولې یو میلمه را روان دی بل ورځ دلته دستربندي وشوه زموږ یو مشر درون میلمه را روانو نو موږ ټولو ته خوشحاله وکړو واړو ورته بار ولاړو مشرانو مو ویره زموږ میلمه راځي په دې خبره زموږ سوچ کار کوي چېرې یو میلمه راځي او هغه به زموږ ټولې خبرې صحیح کوي چېرې څومره کمې دی او څومره زیاتې دی چې په دې خبره زموږ سوچ کوي نو دغه فکر د رسول الله د رمضان دپاره د صحابه کرامو د رمضان دپاره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام به تلاوت ډیر کو اسکار به ډیر کړل نو د دې شعبان د اخیرا ورځو د لپاره علماو څه اعمال له ترتیب ورکړل چې موږ به دا کارونه شروع کو نو یک نمبر دا چې دنیاي چې څومره امور دي کارونه دي ملازمات دي ډیوټیان دي دکان دي پټه کټه دي چې څومره ضرورت دي زمونږه نو دا په دې شعبان کې پورا کړئ بس دا سر ته ورسوي چې رمضان راشي نو ما خو تاسو ته ویل چې زمونږ په کورونو کې موږ تیاری کوو خو د دې لپاره چې بیا چربان موږ وده شو پېشمنۍ وکړو وده شو ماښام را پاڅېږو بس بل کال یو نوجوان هغه پېشمنۍ کړی و د دې کوم بل دی مور یې بیا درس له راتله نو هغې ما جواب راولګي چې دا لږ پویه که ما ولې دا خو روژه ده هغه قسم دم سړی دی ویل چې چربانګې روژه نه ول ده بیا وده شوی دی د ماښام مانځه ته مې راپاڅه ینګ نوجوان هلک د شلو دوی شو کاله عمر شادي شده هلک د دغې دپاره نه چې رګنې موږ کارونه کنټرول کړو چې بیا به خوب کوې روژه هم دې په اسانه تېره شي دغه نوجوان چې بیا ماښام روژه ماته کړي او د هغې نه فارغ شي نو بیا سره تراوح د عبادت غم نه وي بیا موبایل لا واخلي او بازار ته وځي د پېشمنۍ پورې بیا په دې ډبو باندې ناست بیا په دې بازارونو کې ناست بیا په دې کوڅو کې ګرځي نو دغه شانته تیارې نه چې دنیایي کارونه او مشاغل منګ دی رمضان ته نږدې ختم کو کمې کو کنټرول کو دا حکومت څومره ناشنا کار کوي د سکولونو اوس په 20 منټو په 2 بجې چوټي ده دا بیا په 12 بجې کې په 12 بجې او زمونږ د مدارس علما چې کوم هغه د حکومتي نه دي د حکومت سره صرف رجسټر دی د علماو په نگرانۍ کې دي نو دې رمضان نه ټوټل زمونږ چوټي دې شعبان نه مخکې زمونږ د وفاق امتحان وشي د ټولو مدرسو بیا طالبان چوټي شو کورونو ته لاړ شي نو زما په ذهن کې یو اشکال راته یو اعتراض راته چې مبارک میاش خو د روژې د نو پکار و چې دې طالب په مدرسه کې تیره کړې وي دا طالب کور ته راغی لس میاشتې خواري وکړه قرآن یاد کو حدیث ویل او کوششونه وکړه وښ د شعبان او د رمضان هغه د چوټي میلاو شو د وړو کې اختر نه پس بیا مدرسو داخلي نو په دې خبره زه نه پوهېدم زما ذهن په کار نه کاوه دا کوم چې زمونږ شیخ الاسلام دی ډاکټر تقی صاحب دامت برکاته العالیه چې هغه د عالم اسلام د مفتیانو هغه کوي دا ګایډنس کوي راهنمایي کوي د هغې مشري کوي د سعودي چې څومره شریعه بورډ دی او د سعودي څومره لوی لوی مفتیان دي د هغو مشري تقی صاحب کوي ماشاءالله ډېر لوی کمالات ول الله ورکړي
فرانس ته بل ورځ د فرانس چې کوم حکومت دی هغه غوښتل او سرکاري د سترو زرو خلعت ورته ورغوسته. نو هغه داغه یو کتاب د اصلاح خطبات شل دیر د جلد کتاب لیکل هغه بل کلمه کوت نو پای کې زبدي فلسفه ورسېدم. هغه لیکل چې دا کار ولې علما کوي دا د دې لپاره کوي چې د لس میاشتې د علم وکړو تحقیق وکړو ریسرچ وکړو. په دې رمضان کې اوس خالصه بندگی پکار ده بس په دې کې بل واسطه عبادت نه بلا واسطه عبادت پکار ده په دې کې ډایرک الله ته ذرایع لټول پکار دي. علم چې مونږ کوو خو مونږ به بل ته خیو دغه په ذریعه به مونږ ته ثواب میلاوي. تبلیغ چې مونږ کوو بل ته بدین رسو هغه چې څومره عمل کوي مونږ ته به اجر میلاوي. خود روزه د رمضان عبادت دا بل ډایرک دي. بل مثال به تاسو د دې درکم دا خبره تاسو ته نه خوشي د احکام لږ مشکل یا چې فضایل خو ډېر مزیداري په دې دغه کې چې زمون کوم سیستم دی د سکولونو کې یا په دې ادارو کې یا زمون عام معاشره لکه ډاکټران واخله چې په دې یو میاشتو کې ډاکټر په خپل کلینیک کې ناست دی او د فرض منځ کوي تلاوت هم نه کوي اذکار هم نه کوي هیڅ هم نه کوي او صرف خپل فرض منځ کوي چې هغه فرض دی او بیا په کلینیک کې ناست دی او مریض ګوري. نو دې ډاکټر ته په دې یو میاشتو کې چې کم سړی په جمعات کې په مانځه ولاړ دی درس کوي قرآن وایي بخاري پڑھاوي امامت کوي خطابت کوي دې ډاکټر تر دې سړی نه زیات ثواب ملاوي ځکه هغه خدمت خلق کوي د الله د مخلوق خدمت کوي. دې ډاکټر صاحب چې د ورځې شپې ته سل مریضان رااله او دې چې کپو کو هغه سید فارموله ولیکله دوايي ورکړه او دا مریض الله خو د الله عبادت کوي ډاکټر صاحب ته ثواب ملاو شو کنه شو ډیر نیت به پکاري ګوره انما الاعمال بالنیات کله ډاکټر صاحب نیت د پیسو ګټلو هغه به ته ملاويږي او د ډاکټر صاحب نیت دا چیرې زماته خیر ملاو شو د دې مریض خدمت کومه چې دا منځ وکي دا تهجد وکي دا روزه ونیسي ان شاء الله ډیر غټ ثواب دی. خو زمونږ علما دا لیکي زمونږ د شریعت قانون دا دی چې په رمضان کې چې دا ډاکټر صاحب په جمعات کې د تلاوت کې قرآن راغسته ده نو دا کار د مریض د کتو نه زیات بهتر دی ځکه دا بلا واسطه عبادت دی هغه بلا واسطه عبادت دی. د دې وجه نه د علما د مدرسې ټول چوټي کې صرف زمونږ د قرآن درسونه الحمدلله دوره تفسیر شروعي او نور چې کوم د ټول کتابونه چوټي شي صرف مطلق روزاني سات تلاوت کوا او بیا الحمدلله تاسو ګورئ چې په کور کې او په جمعات کې او په محله کې د قرآن ختمونه شروع شي. نو دا به برکت میاشته یو دار چې په شعبان کې موږ د دې لپاره نه په اډوانسو کې خپل دنیایي مشاغل ختم یو دویم په شعبان کې موږ داسې وکړو چې د عبادتونو سزا نشنا کو الحمدلله موږ ټول د خلک منځ او دس کوي تاسو ټول نیکان او اولیاء او پاک خلک یې او کمه به شی په هر چا کې شته. نو چې مثلا په دې نورو میاشتو کې په 15 منځونو کې چا درې منځونه د جمع او د تکبیر الله نشو کولای نو په دې شعبان کې وسورور او څلورم مرګره کا بیا په دې اخره کې 15 منځونه کم از کم ستاره تکبیر اوله سره د جمع ستادتي اسنه چې رمضان دم دراشي او بیا اچانکی په رمضان کې تا بیا په مانځه کې حاضری ګرانه نو تا بدل ته ځان عادت کړي څه به کړي ځان به عادت کړي. نو په دې معاشره کې لکه دا ټول مثالونه موجود دي دا کوم شي چې خاون کور ته ودیږي د واده نه مخکې ګستازو خیالي د خپلوانو کشپول زیدا ولې د خپلوانو کور خو لیدل او چونکی په دې چې نه د خپل کور د پلار د کور نه بهر مسافری را روانه ده اوس به ناشنا کور ته ځي ناشنا خو اخس خر لبسي لیورګان او خلک او نوې خاندان ته بځي نو چې دا دلته په سارا د شپو سره عادت شي عادت نو په دې شعبان کې منګه د رمضان د پارزان عادت کو ټریننګ دې لپاره ځان عادت کو ټریننګ کو د وړو ماشومانو د پاره لکه موږ چې په مانځه د تو نو اول پیاسي طریقې وکړو نو په دې کې ځان د عبادت سره آشنا کو په دې کې ځان د صدقو سره آشنا کو. رسول الله مبارک فرمایي چې را دا د سمیاش ده هو شهر الصبر دا د صبر میاشت ده دې کې به صبر کې وګه کېږي با تګه کېږي با ستړیا کېږي با چربان به دي خوب نه د بیگانه به دي خوب نه تراوی دی او منځونه دی او نفلونه دی او ختمونه دی خو نه دې کې به صبر کې برداشت وکې
چې صبر دی وکړه والصبر ثوابه الجنه چې صبر دی وکړه جنت ته بځي ان الله مع الصابرین دا الله مدد دی استا سره دی او هو شهر المواسات دا د غم خورګۍ میاشت ده دا د همدردۍ میاشت ده دا د مواساتو میاشت ده چې یو مسلمان سپید پوشه وه د غرباو خیال ساتي دیو جن رسول الله مبارک فرمایي چې را دا دومره عظیمه میاشت ده من فطر فیه صائما چا چې په یو روزدار باندې روزه ماته وکړو نو د دې سړي دپاره دومره ثواب شو څومره چې د هغه روزه نیونکي دپاره ثواب دی من غیر ان ينقص من اجره شیئا بغیر د دې نه چې د دغې روزه نیونکي د ثواب نه به څه کمی نه راځي مثلا دی سپینګیري روزه نیول ده ځان دې روزه نیول ده فرض روزه ده خو دا دله په دې روزه ماته وکړو دله دې د ماښام د افطارۍ سیسټم وکړو نو د د روزې برابر ثواب ستا په عمل نامه کې ولیکلی شو ستا په عمل نامه کې ولیکلی شو د ده په عمل نامه کې به څه کمی نه راځي صحابه کرام ورته ویل چې لیسا لا نجد او کلنا د الله رسول په من کې هر یو لا نجد ما یبتر به الصائم زمونږ دار چا خو دومره وس نشته چې موږ په خلکو روژې ماتو او روژه ماتې ورله کو پېشمني ورله تیارو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمایل چې زما د خبرې مطلب دا نه دی چې ته به اوس خامخا غونډ روژه ماتې راوړې او خلکو ته به ږدې نه چې د اوبو یو ګوټې په چا باندې د شربت وسکو او یا یې په هغه باندې د شودو یو ګوټ وسکو یا یې ولې د کجورې یو ټوکړه ورکړه تمرة لفظ راغلی دی نو په دغې کجورې په یوه دانه باندې د ده د پوره روژې ثواب دی اخیستونکي ته ورسېد نو موږ له نوره مسانه کړه چیرې اوس رمضان را روانه ده دې وجې نه چې کوم خلک صاحب نصاب دی نو هغو ځان د ترتیب د زکات داسې جوړ کړئ چې د شعبان په میاشت کې تاسو زکات ورکړئ نو په هغې باندې به غریبانان او محتاجان او بېوسه او بېکسه د رمضان ماښامي او چربانګې واخلي نو بیا به ستا په مال کې الله نورم اضافه غورځوي تاله به الله نورم خیرونه درکوي اوس هم په دې معاشره کې داسې خلک موجود دی چې هغه غریب د سهار او د ماښام روټۍ د اوښ کوڅه خوري هغو ته اوس هم په دې معاشره کې یقیني څه نه میلاوي ستړی ستومانه ګرځي کله نه کله دا سوالګری خلک راشي تا اجازه نه یې که نه په جومات کې دننه سوال دا شرعا جایز نه دی خو به هر حال خلک تنګ شوی دی څه وکړي نو به هر حال دا د مواساتو میاشت ده د اوس ته موږ داسې یو طریقه کار ټایم ټیبل جوړ کړو دا کله چې ما تاسو ته ویل چې زمونږ درانه میلمانه راځي نو موږ ټایم ټیبل جوړو که نه یره پلان کې به دیګونو ته ودرېږي دا به چي ته ودرېږي دا به میلمنو ته ودرېږي دا به اوبار ته دا به شامیانیانې وتړي دا به په پرن کې ناستي دا به دا ذمواریانې تقسیم کو نو راځئ چې د اوس د موږ د روژې لپاره یو ټایم ټیبل جوړ کو یو نظام الاوقات جوړ کو او هر سړی د ځان لپاره جوړ کو د ټولو نه مخکې چې انشاءالله د اوس نه دا عادت کو ځان دا 3 4 5 ورځې پاتې دي په دې کې ځان ټریننګ کو تهجد پابندي شروع کو چې ته 4 5 ورځې د خیره سره کم از کم په 4 بجې په 4 نیمې پاوباندې یا 40 منټه 4 بجې په دې پاڅېږي نو بیا چې په 1 رمضان باندې زنانه خو تکړۍ ماشاءالله ټوله شپه بچو ته شوګیرئ او ټوله شپه هغوی داسې چېرې شوګیري دا زنانو نو هغه د راپاڅېدو سره مخته عادتې نو چې بیا تا مور یا خور یا زنانه راپاڅئ نو ته به بیا لتې نه وایې ته به بیا کار نه کې او ته به بیا ردې بدې نه وې او پتا به بیا ستا پېشمنې نه ناوخته کېږي او انشاءالله بله جمعه کې به موږ دا فضایلو وایو خو چې پېشمني ته موږ راپاڅو نو موږ خواسم خوله اینځو مخ اینځو لاسونه اینځو پاتې پکې صرف خپې شوې او د سر په مسه څه خرچه نه کېږي نو بس دا خپې مور سره ونځه او دا لاسونه ونځه پوره او اودس وکړه او د پېشمني نه مخکې چې رابه یو خورۍ پخلی کوي یو روټۍ تیاروي او دسترخوان لی راوړي ښایسته ښکلې الحمدلله سهولتي ماحول دی راولږه کم از کم 2 رکعاته د تهجد لمونځ وکړه 2 رکعاته نو چې 2 رکعاته مونځ موږ او تاسې په ځان لازم وګرځو نور کل خو نشو راپاڅېدی خو چې دغه 13 ورځې د رمضان موږ 2 رکعاته تهجد وکړو 15 رکعاته تهجد شو دا وړه خبره او که بیا څومره ګوړه زیاتی شو خوند زیاتی که فرض که 4 رکعاته کې 120 رکعاته شو که 6 رکعاته کې 180 نو پسې بیا ځکه 12 رکعاته کې نو ویل مامون د بیا د مونده بیا خو نور هم مزه کوي نو بس د تهجد مونځ وکړه د هغې نه پس پېشمنۍ وکړه دا پېشمنۍ خلک ډېر د وخته کوي د وخته پېشمنۍ نه یې پکار
پیغمبر علیه السلام وایي تسحروا فإن فی السحور برکه. تاسو پېشمنۍ خامخا کوئ، څه شی خورئ، که طبیعت ته میس نه کېږي لږې اوبه وڅښئ، دا سنت طریقه ده، دا سنت طریقه ده. نو پېشمنۍ وکئ، په دې کې برکت دی او خیر دی. خو دا پېشمنۍ داسې پکاري چې د پېشمنۍ نه فارغ شي، خوله کنګال کې 15 منټه یا 10 منټه پس پسې اذان وشي، صبح صادق داخل شي. نو هغه هم دا کلندر یې لګېدلي جوماتونو کې، که نه د خپلو امامانو نه د هغې ټیم وتپوسو. مثلا دا را روانه روژه کم از کم پاو کم 15 بجې خواوشه یا 10 منټه کم 15 بجې دې ته به رارس، فرض کې 20 منټه کم 15 شوه، چې په 4 بجې ته پاڅېږي، په دې کې نفل هم کېږي، په دې کې خوراک هم کېږي، او په دې کې به بیا ته د اذان ټیم ته چې کوم دی صبح صادق ته فارغ شوی. نو د سحر مونځ وشه بیا، نو چونکې دا روژه د ګرمۍ اوس خو موسم معتدل دی، نو د سحر د مانځه نه وروسته بیا موږ له ځان ټایم ټیبل دا پکار دی، سورت یاسین ووایو، اذکار وکړو، تلاوت وکړو. نو پکار خدا دی چې د اشراقي مانځه پورې کم از کم موږ د دې پورې دغه شو ده ځان وساتو. د 9:30 بجې دا موږ چې د سهار درس ختم کو، دغه ټیم کې بیا اشراق ټیم داخل شوی، نو 2 رکعاته اشراقي مونځ وکړو، 2 رکعاته صلات حاجت وکړو، بیا که موږ ستړي شوي یو آرام وکړو، لږ ساعت خوب وکړو، نو بیا د دکان ټیم ته او د سکول کالج ټیم ته، د دنیا د کارونو ټیم ته موږ خپل ټایم ټیبل وټاکو او موبایل په ټیم کو په هغې راپاڅېږو. نو په دغه ټیم کې بیا د چاختو ټیم راغلی، چاختي صلات دوحا ټیم. نو په هغه ټیم کې د 2 رکعاتو نه واله د 2 رکعاتو پورې نبی علیه السلام کړي دي چاختي مونځ ته موږ وایو. دغه وشو، بیا د غرمې نه خپل مشاغل او مصروفیتونه د ماسپښین مانځله بیا په جمع باندې په ټیم راشه. په نور موسم کې خو موږ سره ټیم نه و، روژه کې عام طور په 1:30 بجه مثلا مونځ دی، په 1 بجه ته ټیم وباسه، جومات ته لاړ شو، خپل اضافي مونځ وکړه، نفلونه وکړه. بل د نفلونو په نسبت په دې روژه کې موږ نفلونه ډېر کوو، تاسو کوئ که نه؟ نفلونه موږ ډېر کوو. نو د نفلونو په نسبت اذان مونځ بهتر دی. په ما باندې د دې سړي 1000 روپۍ د قرض دی، او زه دې هلک له 1000 روپۍ خیراتي ورکوم، نو دا تاسو دې ته ښه کار وایئ؟ ما له پکار دی چې د حق پوره کړم، ځکه چې ما ته قرض نه ماف کېږي، او دا صدقه چې زه کوم په دې خو خپلې درجې بلندوم. نو بهتره دا ده د نوجوانانو ته زموږ نه ډېر مونځونه قضا کېږي، په کرکټ کې مونځ قضا، په جلسه جلوس کې مونځ قضا، مړه خو چې معمولي بهانه ولګورو بیا زموږ نه مونځ قضا. نو د قضا مونځونو لپاره انشاءالله د رمضان د 1 تاریخ نه د هر فرض مانځه څخه یو مونځ په ځان لازم کو، او خپل قضا مونځونه په دې کې وکړو. په دې شتو کسانو کې به داسې کس نه چې هغه لاس چوت کړي چېرې زما نه مونځ نه دی قضا شوی. دا کوم مشران او بوډاګان دي د دوی په ځوانۍ کې لږ قضا شوي دي، او دا کوم چې نوجوانان دي اوس کم حساب شروع کړو، اوس په تاسو کې داسې نوجوان چې د سهار مونځ به نه کړی الا ماشاء الله. الله دې نه کې تاسو ټولو به کړی، خو اندازې نه دا پته لګي عام طور زموږ په کورونو کې نوجوانان شته راګل. نوجوانان څه که زموږ څه د امامتي نه او د مقتدیانو غم راځه، موږ هم د سهار نه استبیل مازه پراته، موږ هم بیا دومره ښه نه یو. خو دغه د امامتۍ دغه یې دا وجه ویل که د الله د یارې نه یو، د مخلوق د یارې خو کوو که. خو بیا هم الحمدلله چې دا هم یو ذمهواري ده. بله ورځ یو ملګری ډېر زیات تنګ شوی و د امامتۍ او د دې خبرو چې ګیلې چېرې پلان کې ما ورته ویل مړه مله پرېږده، د الله د کور خدمت دی او د الله د کور مشري ده، او بله دا ده چې مال 5 وخته مونځ هم پکې په امن کې دی، کنټرول دی، په دې غټ شکر وباسه. پیسې پرېږده مړه، پیسې څه شی دی او دنیا څه شی دی او تنخواه یې څه شی دی، او دغه بلاڅۍ مړه په 100 په 6000 په نن په 15000 روپۍ د کور ګزاره نه کېږي. نو په دې به څه وشي؟ دا خو موږ به پوه شو. صرف دا چې د الله د کور د منځګزارو مشري ده، بس دا غټه خبره ده، د پیغمبر سره نسبت ده، او 5 وخته مونځ هم پکې کنټرول ده، دا غټه خبره ده. زموږ دا د مسلمانانو معاشره ده، په دې موږ شکر وباسو. نن دې ورشئ خلک په داسې معاشرو کې دی را دی، دلته د تر ورځو کې تبلیغیان راغلي وو، نو هغه یو پکې جرمني او ایټلي او دې ملکونو ګرځېدلی او کاروباري سړی و، تاجر و. هغه ویل زه په داسې علاقه کې اوس هم هلته پاتې کېږم چې کوم ځای کې 6 میاشتې ورځې او 6 میاشتې شپه، او وایي هغلته داسې ځای دی چېرې څو کیلومیټره موږ وګرځو، موږ ته جومات نه میلاوي. کیلومیټر د دې څخه نه آیا سره دوکلۍ پورې فاصله ده، څو کیلومیټر د دې څخه نه تیمرګرې پورې، د خال رباطه پورې، د سمرباغه پورې. په دې ایریا کې وایي جومات نشته، مناره نشته، اذان نشته، قرآن نشته، خیر خیریت دی. بیا د کوم بل قدر پکار دی که نه؟
بیا د پاکستان قدر پکار دی کنه بیا د پیښور او د لاهور قدر ټیک ده کمه به شي خوشتره خو الحمدلله چې مسلمان خوشتره کنه جمعات خوشتره کنه قران خوشتره سترګې په یخي کو نو بهرحال د رمضان د پاره منګو تاسو په دې کې تیارې د ماسپخین منځم وکړو بیا که پرس کوم آرام کا آرام وکړو زمنګ د دې ایریا چې کم خلک د تاسو دا من گزار او دانش دی د بازار خلک منګ دلته د تفسیر پڑھاو سکال نه د 12 کالونه منګ پڑھاو نو یو دکاندار دی په دې نږدې گاون کې دی په کور کې د خلک دی زنانه ماشاءالله ډېر زیاتې راځي ونارینه کمی د ماسپخین په منځب چې منګ دلته جمع وکړو او خلک سنت وکي فارغ شنو بیا منګه یو سپاره د مازیګره پوری وایو یو سپاره الله دې قبول کړي پر یا کې دی الله نه راولي زما مری تاسو ته پته چې دا خراب ده زه په خپل د شوګر بیماری ما ابل ورزمانه خپل روزانه ول د ماخام رز بالکل بس د سومه چې لیدول راغلی زمونږ روزه دومره ګرانه الله دې قبول کړي خو بیا الحمدلله دلته زی وې متا صرف غوښ ورته خو دې نو یاره بیا مشرانو ته ټولو ته زما درخواست ده چې دکان کې ستړی شوي یدل تراشه جمعه ته تفسیر ته کینا څه مسلې به واورې کو خوب درغه خپل پوم غړېدلې ده غلې سمله د خپل لاس کېده دلته په قران ویل کېږي ته بدل ته خناره کې ودبه د رحمتونو په محفل کې خوې کنه دا یو مثال ما وای دا ځکه قاری بهادر صاحب درس کوي دلته بل مولوی صاحب درس کوي دلته بل مولوی صاحب درس کوي په هر یو جمعه کې الحمدلله درسونه شروع دي نو که تاسو خلکو د خیال چیرې د مولا څخه خوشخوتی شروع کړل نو که تاسو ما په درس کې کېره مال څوک کېنه نه مال لکه دې کې ما ته خو څه پیدا نشته کنه خیر نه دلته راشونه د قران مونږ ته الله یو پیغام را لېږلی دی دې کې دند ډېری پټي خبرې دي نو هغه کته واوري الله تاسو ژوند بدل کړي مونږ بل ور دلته دستاربندي وکړه تاسو ولې دا کړ لاغي خیردار او چې تقریبا 12 یا 14 ماشومان دسه ماشومان چې په کورونو کې وو یوې مدرسې ته نتل سبق لنتل مور او پلار دلته راوستو دا جو بس کار وشه کړ په دې کې چې ورشه څومره پیسې لګول دي څومره ځان ستړی کړی دی امیل مان رااله تاسو کلیوالي خدمت وکړو دا ټول وست دغه بچو په هغه سبق کې شریک دي ابو الف لام میم ذالک الکتاب په یو ټکی چې هغه د لسته کې ملاويږي ما او تاسو ملاويږي بس دقه د دین دا یو بل د پاره نه پیغام دی یو بل ته د اصلاح خبرې دی او خیر رسول دي نو بهر خبرې ډېرې دي خو ان شاء الله د رمضان لپاره د مخکې نه د رمضان لپاره تیارې وکړو د وسنه چې کم دی خپل بانک بیلانس د رمضان لپاره برابر کو چې په رمضان کې کم از کم منګه کم از کم چې چا قرانونه په ناظره ویل دی یو ختم وکړو وسه ته اراده وکړو په اراده یو کې ملاويږي د بخاری حدیث دی من هم بحسنه فلم يعملها فله بها حسنه واحده څوک چې د نیکی اراده وکړي او دا نیکی لا کړي نه بیا په عمل نامه کې یو نیکی ولیکل شي او چې چا د نیکی قصد وکړو او نیکی وکړه نو بیا به تل چوند او یا چوند او سو چوند بدله ملاوي څوک چې پیل حال د زما په عمل نامه کې ونه کې ولیکل شي نو ان شاء الله د ختم اراده خو کو کنه یو ختم د خپل تلاوت د تراو ختمونه خو خامخا وکړو اخو سنت هغه خو بکو خو زموږ ذمہواری ده خو د دین علاوه د سید چیرې ځان د تلاوت کم از کم یو ختم او زیات نه زیات چې څومره زمونږ وس کېږي او زمونږ توفیقي نو دا غي د پاره مونږ او تاسو شروع وکړو درود شریف ډیر وایو اسکار وایو او دا په دې ورځو کې د وسله شروع کو د مشین آباد کې بل بیګاله د اتوار شپېلا ختمونه بچو کړي د ماشومانو او هغه د ستر باندې د حقیقت علماء په خبر ناراضي د ناتخوانې د پاره شه انشاء باچا ده چې څوک هغه مشهور ناتخوان دي مخ غټ ګلوکارو اوس په الله رحم کړل دین ته راغله دی او چې کوم د ډېر غټي قربانيان دي غالبا هغه به مرته راځي دا نوجوانان درونه د ماخام ټیم د ټول او خپل کاروبار وکړه او دغه نږدې زره پیاده ټول کرکټ او والیبال او فوتبال لزو چې مازیګر دا غینه فارغ شو د ماخام منځله مسجد کونین د مشین آباد چې کوم غټ جمعه د هغې ته لاړ شو ان شاء الله په محفل کې کینو دا ورځ د هغې د تیاری لپاره دي الله دې موتاز ته عمل کولو توفیق راکړي دغه مولانا صاحب چې کوم دی دا چټ راولېږه دوی د مدرسې لپاره چاندې لپاره راغلي دي نو ما خو تاسو سره مخکې نه ټوله خبرې خلاصم دغه ده چېرې نور کله به موږ 10 روپۍ ورکول ان شاء الله وشل ورولو او چې مخکې شل وي نو 50 او چې 50 نو سره فیزه او بهرحال دا ځانان په مدرسو بیمان جوړوي دا په پیلري ودرې دا په چتونه کوي او سریه په 14000 روپۍ مند او دا مدرسې او جماعتونه دا زمنګ د 10 روپو محتاج نه دي او صرف الله منګور چې رنیت څه ده دا څه پوره تعاون وکړي الله تاسو له خیر درکې اقول قولي هذا نستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين یا الله زمونږ تمام د یول سمیاشتو د تمام ګناهونه چې الله تعالی موږ د غرونو نمبر غټ غټ ګناهونه کړل دا موږ ته معاف کړي یا الله زموږ ښکار او پټ ګناهونه معاف کړي
موږ واړو لوی ګناهونه معاف کړي یا الله موږ ټول ته توبه وباسو یا الله د یو بل د مخې اقرار کو الله تعالی ته موږ پیژنې زموږ ګناهونه پیژنې یا الله موږ ته مخامخ کېدل نیو دا ستا مهرباني ده چې الله تعالی ته زموږ شکلونه نه مسکه الله تعالی زموږ نیتونه ته معلوم دي زموږ حسدونه او کینې ته معلوم دي یا رب زموږ پټ او ظاهر هر څه ته معلوم دي تعلیم بذات الصدور يعلم السر والجهر ويا الله موږ ته سوال کو استا کور کې راجم شویو یا الله زموږ د یوله سمیاشتو اخیرنۍ جمعه ده پته نه لګي ژوند کې به بل شعبان اخیرنۍ جمعه موږ ته نصیب وکړي نه الله پته نه لګي چې شب قدر کې به زمونږ ژوند یو کبه نه الله تعالی دا علم ستا سره ده چې کوم ژوند دې موږ لرا کړی دی الله موږ د خیر وګرځولې کې یا الله ستا پیغمبر دعا کړې و موږ ما دعا کوو چې موږ له شعبان کې خیر او برکت وګرځوا یا الله رمضان تم په خیر ورسولې کا یا الله کوم صالح کېګونو کوم عبادت گزاره کېګونو یا الله موږ په زور عبادت گزاره کې یا الله مقلب القلوب تی یا الله زمونږ زړونه ستا دین ته راوړې یا الله د رمضان مینې ته راوړې د قرآن مینې ته راوړې او چې د قیامت ورځ قرآن او رمضان دا دواړه سپارښونه کوي او یو لګیای چې ټول ورځ به زما تلاوت کو او رمضان وای چې ټول ورځ به زه روزه نیولې وم ما د وجه نه د په سر در لاغلی او د مرۍ وچه شوی و د ستړی شوی الله زما شفاعت قبول کا یا الله دغه شان ته ښایسته ښکلی رمضان د رمضان سره قرآن مناسب وګرځولی کې د حاضرینو په زړونو څومره حاجات شرعي د خپلو خزانو نه پوره کړي څومره تازه مړي او د دنیا مردگان تللی دي زاړه څومره خلک